بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کمې تورسرې کمې زنانه کمې کونډې چې زما په خوا کې وینې ډېر خلک دا وي ستا روزګار وي د ښځو سره دی. نو بالکل هم د ښځو سره دی. دا زمونږ میاندې خویندې دي دلته کې راځي او په موږ باندې اعتماد دی وړم و چې ډېر څه ورله ورکړو چې څه نه وي نو څه ورله ورکړو او ډېر څه مو ورله ورکړي ویل چې د کلونو نه راځي او د لرې لرې ځایونو نه راځي. نه مې چاته ټیلیفون کړی دی نه چاته وایم چې راشئ خو چې دلته کې راشي نو بیا موږ له نور چل نه راځي. خو بیا هم د الله پاک مهرباني ده د هغې خلکو مرسته ده د هغې خور چې به څومره خوشحالېږي چې چا په وجه باندې موږ چا له غوسه نه څه چې کوم دی نو ورکړو که نه. ته د کوم ځای نه راغلي؟ دغه نه جندي غاړې نه ارټ نه. ښه کور ګټه وټه دې څه ده؟ بس بچي مې یو زوی مې دغه وړوکی دی او خاوند غریب مې دیاړي مزدوري کوي کله یو کله نه. ضرورتمند دی؟ ضرورتمند دی بس کار واله وړه واله شابه ادې خوښه. ها ستا خاوند کار نه کوي؟ زما خاوند کار نه کوي. څوم ځل دی او مخکې راغلی؟ مخکې د راغلو ملته کې درېیم کار دی. په دې ځای نه موږ له آتش نه وکړې موږ له هر څه راکوي خدای هم خوشحاله کړه خدای هم څو کالونه راځي؟ درېو کالونه. درېو کالونه ضرورتمنده مې؟ جی درېو کالونه راځي او ضرورتمند راواله وړه شابه. په دې روژه کې هم دا درېیم ځل دی خو څه ناڅه وړي. ښه مورې زه خو په پیله ځل راغلی یم او بس مور سره اوسېږم او کونډه یم کونډې او څلور بچي مې ضرورتمنده مې ضرورت مور سره بس اوسم. وړه واله مورې. ښه راځه. ښه ته کوم ځای نه؟ زه د بدوانو کلي نه. څویم ځل دی؟ وړومبی ځل مې. ښه مخکې خو نه نه یم راغلی. کونډې خاوند مې بیمار کټ کې پروت دی بوډا دی. نو ګټه وټه ګټه وټه مې نشته زامنو رانه کړ دوه زامنو د مدونه کړي کړی رانه وړي لور کړی زامنو ته کډه وړې د مور او پلار چې کوم دی نو شرمېږي ډېره ګرانه ده. بس واله وړه واله راشه دې خوا ته. ښه څه وایې مورې؟ زما خاوند باوی سور بیمار دی خبره ده راغلم غوړي دې راغلي دي بل هلته کې د غلو کباب هر څه دې راکړي دي موږ هر څه وړي دي او خاوند مې ناجوړی باوی سور بیمار اوسم کور کې پروت دی کټ کې او هر څه دې راکړه بل ځل نو کباب ته روټۍ دې راله بیا راکړله او بل ځل غوړي کالونه راځي؟ والا زما خو درې څو کاله به کېږي او هر څه دې راکړه موږ وړي دروغ نه وایو. صحیح راځه. ښه راځه وړه واله شابه. ها مورې څویم ځل دی؟ زما دا دویم دی. بل ور دې څه وړي وو؟ اوړه وړو نن غوړي وړې واله غوړي شابه ورشه غوړي واله. ها ما دویم ځل دی چې راځم خاوند مې بیمار دی. څو کالونه راځي؟ درېو کالونه. درېو کالونه؟ جی ها ضرورتمند دی؟ جی ضرورتمند دی. خاوند مې بیمار دی درېو کالونه راځي بس تاسو راله هر څه راکوئ. ښه صحیح. ښه ستاسو څویم ځل دی؟ زما دا دویم ځل دی. غوړي مې دې راکړو قجوري مې دې راکړی وي او بل کال مې ښه هر څه وړي دي خو هغې نه وروسته بیا نه یم راغلی اوس راغلم. صحیح دا چڼو لوبیا واله. کتونکو صرف دا درته ښیو چې د کلونو راسي دې ځای ته خلک راځي د دې ځای نه خلک وړي په دې باندې تاسو خوشحاله شئ په دې باندې خفه کېږئ مه ګینس پرکې واچوئ دړ به هم ختم شي په خپله چې له ګیلاس کې اوبه نشئ راغستې موږ هم کار ته نه راپرېږدی. د خدای د قهر نه ویرېږئ دا الله سره دا معاملات دي. په دې کې موږ نه د صحافت او د حکومت قصې هغه مو باسئ هغوی خو دونه ګراني راوستې چې دا نو دې ته وګورئ د الله د رضا دپاره دا کار کوو او په دې کې ملګرتیا وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ها کتونکو څنګه چې موږ هر مازدیګر بیا د خلکو ته چاول هم ورکوو د فوډ پیکج نه پس نو دا راځئ دې خوا راځئ نو دغه یو سلسله چې کومه ده دغه خو موږ مخکې بوځو. اورئ ستا خو کور کې ګڼه ده که نه؟ ها دا واله راځه دا واله دا واله دا وایي موږ کور کې 14 کسان یو. دا واله او دا کور هم د ګاڼې وي. نو کتونکو دا کار خدای پاک زمونږ نه اخلي څوک نه څوک یې وسیله جوړه شي هغه سلسله چې کومه ده روانه دی نه پس به بیا راځو د مانځه نه پس او بیا به چې کوم دی نو خلکو ته چاولې ورکوو نو جون ختم دی مختصر پاتې دی. الله پاک رانه په نننۍ روژه کې څه ناڅه کار واغسته چې چاله موړه ورکړل چاله غوړي ورکړل چاله لوبیا ورکړه چاله چڼه ورکړه او ورسره چې کوم دی نو چاول یې خو هم ورکړي پخې چاول دي دا غټې چاولې دي نو دا د روزاني حساب سره یو سیستم روان دی
او دا کار رانه الله پاک اخلي. نو راځئ چې د غریبانانو د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو خدمت وکړو. چا له خدای پاک ورکړې ده په خپل چم ګاونډ کې په غریبانانو کې وویشو. د غریبانانو ملګري جوړ شي، دشمنان یې مه جوړېږئ. دا سوچو کې په خپل ګریوان کې سر ښکته کې چېرې دا کار زه کولی شم نو زه دا بل به ترې منې کړم، خو چې زه یې نشم کولی چاله مې څه ورکړي هم ني نو ولې چې کوم دی بل پسې هسې بې څه الزامونه پرې لګوم، هسې بې څه خبرې کوم، څه ګټه در کوم. نو تاویلې ماویلې غیبت د دې نه سم نه جوړېږي. راځئ ځان الف خان شیرپو جوړ کړي. کوم کار چې ته الله پاک اخلي چاله یو ګوتې وروجې خو مې ورکړه، یو ګوتې وروجې که زه نور هر څه پرېږده. نو خدمت وکړئ، ښه په خدمت باندې یقین ساتو. او هغې خلکو ته هم دا وایم چې څوک وایي چېرې دا زکات خیرات چې کوم دی دا زه په مخ مروته یا په ښکلې سترګو یا مونږ یو خبر راغلی و د رشتې یاره ټول خلک دې سوچ وکړي چې څومره خلکو ما ته کالونه کړي دي چې دغه زنانه دلته کې راغلې و د رشتې لفظ خو د هغې د خولې نه وخته خو هغه امداد لم راغلی وه. څومره کالز به راغلي، په زرګو کالز به راغلي. یو کس ده ووي چېره زه دا یو 1000 روپۍ درلیږم چې یو ماښامي لپې ځان له وړه یوسي. بس چا چې ما ته کالونه کړي لږ د ګریوان کې سر ښکته کړي چې څومره پاک یم. مونږ په دې پوهېږو حاجي څنګه کال وکړي نو یار رشته د هغه رشته وم شوه، د هغې زنانه رشته وم شوله په دې 400 کې وشوله. خو دا چا چې ما ته کال وکړل نو زه دوی ته خیران یم چې یو د مجبورۍ نه یو سړی راشي هغه دلته کې ویډیو کې او ورسړی کال چا ولې یو ټکر ونه لېږله خو دغې له کال وکړل. دا موږ ښه کوو خو بد کوو. رشتې موږ سره ډېرې دي خو په ټلیفونونو رشتې نه کېږي او دا د خوښې خبره ده. زموږ دفتر ته به راشي قسمت هم خپل دی خو رشته هم په نصیب کې وه کېږي وه زموږ پکې څه لالچ نشته. خو په ټلیفونونو باندې نه یاره بس ځانه به ثواب دپاره کوم، یاره هغه پلانکې نه وه هلکه ته د ثوابي راغلی چې ثواب دپاره کې نو یاره دا 1000 روپۍ مې وله نن ماښامي له ورولېږلې او یاره بیا په دې باندې خبرې کوو. نو موږ ته ستاسو دا غځی نه دغه پته ولګي چې تاسو چا سره د روپۍ مدد نشئ کولی، تاسو به ښځه څو ساتئ نشئ ساتلی په داسې حالاتو کې. ولې ستاسو زړه کې چې کوم دی د ښېګړې هغه سوچ نشته چې یو زنانه راله دې دا ویډیو کړله د دې د خولې نه خو د رشتې لفظ وخته خو دا د کیمرې ته ولې راله دا مجبوره وه ځکه دې کیمرې ته راله د دې نه مخکې چې زه دې سره څه مدد وکړم د هغې نه پس زه دا خبره کوم. نه ما ته چې څوک کال کوي موږ ته د انسان پته ولګي چې دا رشتو والا نه دي او نه د سره ښځه خوشحاله پاتې کیدی شي. دی به تشدد کوي یو بل به ته بیا تښتي. نو لحاظه په دې هر څه باندې موږ پوهېږو. نو بې ځایه تنګول مه کوئ، بې ځایه کال مه کوئ، هېڅ هم ترې نه جوړېږي. ډېره مننه، خوشحاله